30-40 منټ پس دا ګاډی راغی جی او باقي هم دغه کاروي مونږ وکړه دې کې فروټ پراته و جی پیټو کې انګور و جی پس جی انګور مونږ راکوس کړل منځ پکې جی په بوجې کې داسې پروت و نو تقریبا 29 کیلو دغه دغې ریکوري مونږ وکړه جی چې کله کوانټټي د 10 کېجي نه ابف شوه نو عمر قید خو دی خو د 10 کېجي نه ابف چې شي نو بیا په هغې باندې د 500 سزا هم ده ये चर्च डालते हुए आपको कुछ अंदाज़ा था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? बस सर गलती हो गई है समझ नहीं थी इस चीज़ की या अल्लाह मैंने गलती की है मुझे माफ़ कर दो और किसी और को भी ऐसा काम करने की तौफीक मत अता फरमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू पा नाम अल्लाह रब्बुल जलाल د خپرونې په شروعاتو کې تاسو یو شی ضروري پغې کې انګور پراتو بلها پیټه پراته وي او پای کې منشیات چرسو او یو کم 10 کیلو چرسو چې پای کې پراتو تلاشي وکړې شو بورې تاسو تخکاری هم تاسو هم لیدا دا برآمد شو دا کاروي د ورده خوندان وکړه چې د سر موږ لا تعداد پروګرامز کړی دي او د خبرونه مقصد هم دی چې دا د وطن د خوري فورس دی چې دا موټیویټ شي د دې حوصله افزایی شي او سره بل خبره ده چې دنیا ته هم پته ولګي چې زموږ سمرګري لګیا دي د زخر خلاف د زخر د سوداګر خلاف لګیا دي او خپل ډیفټه سر ترسي به غور نه دي او ډېر غټه کاروایانه کوي ډېر کم داسې پروګرام راشي موږ ته موقع ملو شي دوی موږ ته وی چې راشه ځکه چې دی یو تسلسل دی د خپل کاروایان د دوی بلنه د ایکسایز پولیس سټیشن پیښور او د پرې ټیم کې ازلان صاحب او دا مرګري تاسو تخکاری ازلان صاحب سره موږ لا تعداد پروګرامز کړی دي دا سړی د خپل ځواني زکات او د خپل سوګند حق ادا کوي د سر چې مرګري ولاړ دي علي جان صاحب او شاه صاحب هم ولاړ دي قدرمنو زه بسم الله کوم د علي جان صاحب نه چې تاسو ولاړ وې خدای تاسو له دې یو صلاحیت درکړي چې په ډاکټر کې تاسو هغه زخره پیدا کړي چې په داسې شي دي نو دا راته چې دا کاروي تاسو کړه لکه شانتي زموږ کتونکو سره هم د خپل کاروي لکه شریکه کې یو جهان مننه بسم الله الرحمن الرحیم اول خو تاسو مننه چې تاسو رالي ټایم هم راکو زمونږ کم کاویشونه دي کم فرایض دي د دنیا ته وښایي نو ډېره مهرباني هغې دپاره بل چې څنګه تاسو وې شپه وجې انټیلیجنس اطلاع راغله چې دغسې یو ګاډی به راځي او فروټونه به ډک کي هغه تاسو وګورئ خو بس هغې کې خو صرف دومره چې ګاډي یاد کي چې ګاډي به راځي فروټ پی پکې نو داسې خو په سوونو ګاډي تېرېږي مونږ جي عموما هم دا روټ استعمالیږي نو د ایچ سره مورته ایچ نه لاندې دا ګول چوک چې کم دی راونډ اباوټ دغه کې مورته ناکهبندي وکړه او نو ولاړو څه تقریبا 30-40 منټ پس دا ګاډی راغی جي او باقي هم دغه کاروي مونږ وکړه دې کې فروټ پراته و جي پیټو کې انګور و جي انګور نو هغه چې مونږ راکوس کړو خو شپه وي یخني وي چې تیاره می هغې باوجود هم سټاف هم دونه دغه ني بیا مونږ راکوس کړل جي دې کې منځ کې جي دا خبرې چې دا ګاډي چې کله دغه شي نو اول نه خو پته نه لګي چې دا ملزم دی او که نه دی نو دې د ده هم خیال ساتي چې خپل پروټیکشن به هم کوي دا سامان هم راکوزولي هغې نه پس جي انګور مونږ راکوس کړل منځ پکې جي په بوجې کې داسې پروت و نو تقریبا 29 کیلو دغه دغې ریکوري مونږ وکړه جي په موقع باندې علي صاحب دا تاسو کوم چې کله تاسو بسم الله وکړئ نو داسې د نام تاسو کې چې وای دی کې سشته خو نه جي نه دوی چرته وای جي او جی برآمدګي وشو دې سړي سره نو د دې سړي خو جوړم به دا دغه چې بس فون وکړو شی برور سی ما پرې دی چې دا غوي ویلی دي صحیح دا سړي د پنجاب دی دا د پنجاب دی جی او جی هم دی جی او جی ډېر مهرباني شاه صاحب تاسو خو ډېر ایکسپیرینس دی ډېر مشاهده هم د نوې لکان دي کې تاسو وینئ دي کې هغه جشتا زه د نه ډېر زیات زما توقعات دي هغه توقعات باندې زما دا ټول کشران چې دي دا پوره راضي پې او دی چې کم کاوشونه کوي دی نه ورځ ګوري نه شپه ګوري نه باران ګوري نه نور ګوري د روډ په غاړه ولاړي او
د هغې ثمر والا الله تعالی په دې ورکوي چې دوی له په لاس باندې دا زهر والا سوداګران راځي او بیا یې مخکې مونږ عدالتونو ته او هغه ته حواله کوو، هغې بیا مخکې دوی له سزاګانې ورکوي. شاه صاحب تاسو نه دویم او اخرنی تپوس دا دی چې کله داسې محفلو کې کښېنئ ګیدرینګ وي او داسې زموږ غونډه کې د عام ولس د سره کښېني، تاسو دپاره د فخر څه کمې خبرې چې تاسو هغې سره شریک کړي؟ مونږ لپاره د فخر دا خبره چې مونږ یو داسې فورس سره یو چې هغه د زهرو خلاف روچت شوی دی او په هر کله چې مونږ په خپل ګیدرینګ کوو نو اول نه اول ورته دا وایو چې تاسو که کوئ نو هغه بند کړئ، خو تاسو سره چې کوم ماشومان کښېني د هغې په مخ کې خو بلکل مه کوئ، او کوم ماشومان چې تاسو بهر لیږئ نو لږ ورپسې دغه کوئ چې دوی چا سره کښېني، کم کسانو له ځي او څه ناسته پاسته کوي. یو جهان من ډېره شکریه د ون اینډ اونلی ازلان صاحب. او دا ستاسو دپاره ځکه وایم چې تاسو سره موږ یو لا تعداد پروګرامز وکړل، حالانکې کاروان ډېر ځایونو کې کېږي، خو ستاسو خواهش دی چې لږ راښکاره شي څه روان دي په دې ښار کې، څه کېږي په دې سړکونو باندې، کوم ځای کې دا زخر دي چې ټرک ته تېرېږي. زما بلها ملګري لکه چې کوم د وردۍ خاوندان دي، زما ورونه دي، بایګان دي، فورس ته یې به لګوي، خو ازلان صاحب ولې دا خواهش لري چې لږ د راپړاګه شي، چې لږ دې پته ولګي، د خپل وجود احساس ازلان صاحب تاسو ورکوئ. د خپرونې عام خو نه دي، نه سړي په سر تېر شي، بلا دنیا ګوري، تاسو به یقینا چې اوجه کې کښېنئ، جومات ته به ځئ او ودرېږئ به په چوک کې به ودرېږئ، ولس چې راشي تاسو ته ګوري نو که هغوی تاسو ته یو سلام واچي نو د هغوی په سترګو کې او د هغوی په مخ ستاسو دپاره یو ډېر ښکلی احساس وي او ډېر احترام وي. نو اولنې نن شان د روټین نه خلاف یو تپوس دی چې ولس کې کله کښېنئ، ولس چې کله تاسو ویني د هغوی فیډبیک شي. بسم الله الرحمن الرحیم. لالا ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو بیا یو ځل راپېښه وکړه. تاسو سوال وکړو واقعي چې موږ سره بهر خلک ملاویږي او ستاسو په وجه سره چې څومره پروګرامز وشو خلکو ته زموږ د ډپارټمنټ پته ولګېده. او زه همیشه خلکو ته دا وایم چې ازلان که په ټي وي یا په دې چینل باندې ستاسو راځي نو د دې مطلب دا نه چې دا ټولې کاروانې ازلان کوي. تاسو وینئ علي جان خان ولاړ دی او زه ډېر خوشحاله یم. علي جان خان زما ملګرتیا نه علاوه کورس میټ مې هم دی او د کورس میټانو په خپل منځ کې یو ډېر ښه رورولي، هغه پولیس ټریننګ کالج کې یو ځای پاتې یو روممیټ مې هم پاتې دی. وختي ستاسو د ریکارډینګ د سټارټ کېدو نه مخکې علي جان یو خبره وکړه، ډېره ښه خبره یې وکړه. وایي زموږ دا رنګونه چېرته سپین نه شو، وایي په اوړي کې نورونه وول او په ژمي کې یخنۍ وول. په دې خبره کې ډېره غټه فلسفه ده او خلکو ته دا سیس کمیونیکیټ کولو مقصد دا دی چې دا مسله د دهشتګردۍ چې څنګه زموږ د ملک خراب کو دا د دهشتګردۍ نه کمه نه ده، او نه صرف زموږ د ملک مسله ده چې څنګه دهشتګردي ټوله دنیا په مخ اغستې، داسې دی منشیات هم اغستې ده، ټوله دنیا ته افیکټ کېږي. زموږ صوبه چونکې د هغې ډاینامیکس داسې دي چې زموږ ګاونډي ملکونو بیا یو ټرافیکینګ سیسټم دی هلته، د هغې زموږ په صوبې باندې یو ډېر غټ امپیکټ دی. نو موږ د خلکو ته د کمیونیکیټ کولو مقصد دا یي چې ادارې اوده نه دي، ادارې کار کوي، خو دا مسله د ادارو د قوت نه زیاته ده. نه دونه مین بار شته، نه دونه وسایل شته چې هر لاره هر کوڅه هر کلی د مونږ کور کړی شو. هغه کیسز چې عوام یا مونږ په خپل جرنل ډیوټۍ کې یا عوام هم همت نه کوي، که همت وکړي نو مونږ ټیک ټاک په هغې کاروایي کوو. په سټیزن پورټل باندې کمپلینټس راځي، مونږ پې تلي یو، خو هغه هم اکثر درخواستونه د ذاتي جګړو په بنیاد باندې د جایداد تنازعي په یو بل درخواستو کې وي دی چرس خرڅوي او دی پوډر خرڅوي. زمونږ په هغه پریکټس باندې هم د ډپارټمنټ یو ډېر غټ ټایم ضایع شي. نو که عوامو ټیک مونږ ته اطلاع کولې، خو هغه چې کوم شریفان خلک دي هغوی دا همت نه کوي، هر سړی ځان ته سوچ کوي چې یاره مصیبت په وګورم. زمونږ دا فرض دی، مونږ به دا پوره کوو، مونږ په د خپل مقصد کې روان یو، لږ به سلو یو، د عوامو په ایکسپیکټیشنز به مونږ پوره نه یو، خو کوشش به همدا وي انشاءالله چې مونږ 100% رزلټ ورکو چې څونه زمونږ ریسورسز دي. مونږ دعا کوو. دا راته وایي چې په دې کیس باندې چې دی کې دا چې کوم 29 کېجي دا په خولې یادېږي، دا د اورنۍ سروجي که نه دا هیویچرلی عادي دی؟ دی خو اوس ارست شو، انویسټیګیشن لا روان دی. نو د پریلیمینري چې کوم سټیټمنټ دی هغه خو دا وایي چې اولنی ځل نه دی او سرګودا ډسټرکټ کې یادوي چې هلته مې وړلم. مونږ چې د پوره راکټ کم دی هغه انویسټیګیټ کوو لګیا یو انشاءالله. اصل کې دا کیریرز دي، مونږ بیا په لیټر آن په انویسټیګیشن کې کله میاشت پس کله 2 میاشتې پس لږ ټایم ولګي اکثر
ولې چې دا خلک وتښتي بیا څه ټایم پس ایون کال پس هم کیس بندیږي نه چې یو سړی ملزم شو هغه مفرور شو په هغه پسې مونږ لګېدلي وو تر هغه ټایمه پورې چې مونږ اریسټ کړی نه خو چونکې هغه پریکټس ډېر سلو وي هغه کیس هم لږ زوړ شوي نو هغه څیز په میډیا را نه شي د خلکو دا خیال چې دا کم سړی ګیر شو او زه اکثر ستاسو مطلب په سوشل میډیا باندې هم زه ګورم د خلکو دا دغه چې یاره دا خو تاسو سم سمګلران نه نیسئ سم سمګلران نیول کېږي او ان شاء الله عامه مهرت تاسو عام مهرت تاسو نیول نو ان شاء الله زموږ دا ځل کوشش دی چې په انویسټیګیشن کې دا ځل کم خلک مونږ مین چې کم کلپریټس دي چې هغه مونږ اریسټ کو هغه ان شاء الله مونږ تاسو دا ځل تاسو مهرباني چې دغه هغه به مونږ تاسو په توسط سره ان شاء الله عوام ته کمیونیکیټ کوو چې صرف دا نه چې کیریئر ونیول شو شاته ورپسې مونږ پوره نتورک هم نیسو او مونږ خپل کوشش جاری ساتو انویسټیګیشن مونږ خلاریږو انویسټیګیشن زموږ یو ډیر اهم کمپوننت دی او جی ازلان سے پدې کې اخري سما سوال لې چې دې کې کوم دفعات ولګېدل نو هغه نویت لکشن زمون کتونکو سره شریک دی تقریبا په 29 کیلوګرام منشیاتو کې ونیول شو زمون سیکشن 90 اف دی کنټرول اف نارکوټیک سبسټانس ایکټ 2019 مطابق چې کله کوانټیټي د 10 کیجی نه ابف شو نو عمر قید خو دی خو د 10 کیجی نه ابف چې شنو بیا پاغي باندې د 500 سزا هم ده نو قانون انتهایی سخت دی دا داسې دی لکه مطلب د خودکشي مترادف دی په دونه کوانټیټي کې سمګلینګ کول او اسیم که په لږه کوانټیټي کې وینو د زما خیال د نورو جرمونو په مقابله کې د نارکوټکس سزا ډیره زیاته ده جنرال پریکټس کې آیا د دې بیل کیږي تاسو کتل دی دا سونه کوانټیټي ده نو ما په دې لنډ ټایم کې نه دي کتلی چې دونه کوانټیټي کې د چا بیل شوي او نه عدالتونو په داسې کیسز کې کنسیشن کوي ډېر مننه ازلان صاحب ستاسو ټیم قدرمنو یو وړ غونډه کې دماغ لو بیا د مارګری سره خبرې کوو د ډېرې منډې ترډې وي کوچینی کلونه به دې پجیلي هسې سړی سوچ کوي چې دا کومې غریبۍ دي ولاچارۍ دي بېوسۍ دي چې د خپل بچیان پرېږدي په کلونو به د مور پلار نه ویني او په تورو تمبو به ناست وي او بیا په داسې ښه کیس کې بهرحال د سره خبرې کوم دا سړی د پنجاب دی ډېرې بخښنې سره چې د سره به خبرې زه په اردو کې کوم بھائی تعلق کہاں سے ہے آپ کا जी सरगोदा से सर और शादी शुदा हैं आप जी सर कितने बच्चे हैं आपके 2 बच्चे हैं सर करते क्या हो वैसे इसके अलावा मैं मजदूरी करता हूँ सर ड्राइवरी तो किसी की गाड़ी चलाते हैं आप जी किसी की गाड़ी चलाता हूँ सर ये 2 बच्चे हैं उनकी उम्र क्या है एक 3.5 साल की बच्ची है 7 साल का बच्चा है सर ये बताना भाई ये क्या कोई आफत पड़ी थी कि ये काम करने पे आप मजबूर हुए थोड़ा सा आप मुझे बताएं जी सर बहुत मजबूर हूँ हमारा जो घर है वो गिर रहा था वो किसी एक उधर ड्राइवर है उसने मशवरा दिया था भाई ये लोड कर लो तो चलो तुम अपना घर डाल लोगे हमारे कमरे जाकर देख सकते हो सारे कच्चे हैं गिर रहे हैं इस चरस के कितने पैसे मिलने थे आपको इसके पैसे तो नहीं थे सर 2000 रुपये किराया था आपको पैसे कितने मिलने थे 29 kg तो बड़ी चीज़ होती है ना तो आपकी सेटिंग किस चीज़ पे हुई थी कितने पैसे मिलने थे आपको जी सर किलो का 2000 रुपये किराया उसने बताया था मुझे तो ये पहली दफ़ा ही सर मैंने इधर से लोड किया है तो पहली दफ़ा इधर बस अच्छा ये इसकी जो आपने सेटिंग की थी ये किसी और बंदे ने आपके लिए करवाई थी आपने खुद ही अंगूरों में ये चर्च रखी थी ये सर खुद ही रखी थी मैंने खुद रखी थी जी और भाई बहन हैं आप जी सर 3 भाई हैं छोटे हैं तो घर के चलाने वाले वालिद साहब हैं वालिद साहब भी बूढ़े हैं सर तो कफील आप ही हैं जी सर ये चर्च डालते हुए आपको कुछ अंदाज़ा था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ बस सर गलती हो गई है समझ नहीं थी इस चीज़ की तो इधर पहले मेरा चक्कर भी नहीं था ये दूसरी बार इधर आया हूँ पहले आया था तो इधर से सामान लोड किया था वो दूसरा घर का अच्छा ये पूछूंगा कि ये चलो आपने तो गलती कर ली आपको पता है कि आपके कितने साल आपकी ज़िंदगी के अब जल जाएंगे सर पता नहीं है मुझे तुम्हारी मुन्नी का क्या होगा 7 साल का मुन्ना जो छोड़ दिया क्या नाम है उसका गुलाम मुस्तफ़ा और नन्ही परी का क्या नाम है मेरा बतूल
हेरा तो अब कहेगी कि बाबा किधर है, वो तो माँ से पूछेगी। आज तीसरा चौथा दिन होगा आपका। हाँ जी सर। बस सर गलती हो जाती है इंसान से, बस उसी वजह से सर। तो ये झील पाओगे, ये तुम 10 15 20 साल अगर तुम जेल में रहोगे तो ये जुदाई बर्दाश्त कर लोगे? बोलो। अल्लाह ही है सर। तुम लोग क्यों नहीं सोचते यार? सर मेरा ज़िंदगी का पहला चांस था। दूसरों को मरवाने के चक्कर में तुझे अपनी परियां याद नहीं रही? बस सर गलती हो गई है। खुद क्या पीते हो जानू? वो तो कुछ भी नहीं, सिगरेट पीता हूँ बस सर, कैप्टन का। चरस वगैरह? चर्स वगैरह काम में इतना ज़्यादा नहीं पीता हूँ। अली जान से अपना करवे खुमता सो खड़े बा वैम सब पके ज़्यादा लवाड़े जी د دوی جی زه به دا ویل غواړم چې کله مونږ دوی ونیول د دوی په نمبر باندې کال راغی ولا ملته کېرس وکړو نو ډومبي ورته دوی دغه وکړه ما ورته کال اټینډ که ځکه موقع وه مال هم برآمد شو نو ما ورته کال اټینډ که چې پته ولګي څه وایي څوک دي دوی خو دا نه وایي چې دغه دی څوک دي یا څه دپاره فون کړی کال چې اټینډ کړي نو هغه بیا ما سره خبرې وکړې نو هغه مخکې سره یې ډیلینګ سټارټ کړه نو ډیلینګ یې چې د 20 لک روپو نه سټارټ کړی و چې 20 لک روپو پورې دی هلته به مونږ 10-15-20 منټ تېر کړي هر څومره ټایم چې ګاډۍ خو راته پته نه لګي څونه ټایم و خو هړلي همدغه هم تېر کړي وي نو هغه دوران کې سر دی د 7 لاک نه 20 لاک ته ورسېده شاته چې کوم سړی ناست و د ده خو تاسو ته خپل حالت بیان کړه چې زما کور څنګه دی بچي مې څنګه دي ګزران مې څنګه کېږي خو چې شاته یې کم کس وځي نو هغه 20 لک روپو پورې لاړو تاسو مخکې سوچ وکړئ چې دا څنګه خلک دي څنګه ازلان خان ووې چې زمونږ مین دغه هم همدغه دی چې هغه خلکو ته ورسو خبره د لکونی وي د پزرګو کې دا خور په زرګو کې غرق شي نو مین دغه زمونږ همدا دی چې هغه رونیولی شي بدی کې چې 20 لک روپۍ ما ته ځان لا آفر شوی دی نو چې ما دلته روسي نو د هغوی به بیا څه دغه او نو دغه مال په مارکیټ کې د دې ویلیو څومره یاره چې اگزیکټ خو راته پته نشته خو هغه 20 لک روپۍ راکولې نو زه هغه خلکو ته دا یم چې زمونږ دغه ایمان دی چې دې کیس کې که مونږ څه کوو جي نو ډېر څه کېږي خدای دې هغه روز نه راولي خو دغه ایمان دی چې دلته مروړه 20 لک روپو له په دې دغسې جي مونږ 120 کیلو یو نیم سل کیلو دغه کیسونه هم شوي دي او جي نو دغه مې شریکولی دي ډېره ډېره شکریه زما خپرونه هم سرته رسي په سر به یو دوه خبرې کوم भाई साहब जी सर। استغفار करें तौबा इस्तगफार। या अल्लाह मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर दो और किसी और को भी ऐसा काम करने की तौफीक मत अता फरमा। बाबा आएगा मिलने के लिए? उम्मीद तो है सर, उम्मीद है सर आएगा। तूने अपने बाबा पे भी जुल्म किया और तू खुद भी एक नाकाम बाबा हो गया है। जी सर। चलो अल्लाह तुझे तौफीक दे कि दोबारा इस मैदान में ना आए। खो कदर मनो दे लाड़ा और दे चकल रोजी नो दहरा उम्र बा कम अज़ कम या तिल्लस काली या बनुगलस काली खले वो ये लगा दने का तकरीब देखो या प्लारी निश्ता सुख बहुत वक्की है सुख पुस पुसुकी बस द प्लार में माला मंशियातों के दन न दे न क खलक पे खबर शुरू के देशी अगर तकरीब न टूर खलक पासी او دا به صرف د سرنی په دې چم گاوند کې مزه غیر چاپیره د پارم دا یو پیغام دی یو مثال دی چې په داسې سیس کې مرزه بیا به ستاسو بچو تم هغه سیز ور پغاړه شي. اخیری خبره کومه څنګه چې ازلان صاحب وي په سخته یخنۍ کې مخونه یخوي او په ګرمۍ کې تاو یار ساته تا چې کم شل لک روپوله لته ور کړی دا نو داسې ستاسو ټول مرګري دي ماته پته لګي تا چې کله هغې لته ورکړه نو تو سر خروش وې ته وپړخې دی د بله په شانتې نه لکه د ستوري په شانتې ستا اصل ځلا هم دغه ده چې ته ایماندار یې همدغه شان خوږ اوسه دغه شان ایماندار اوسه زموږ خو سترګې هم تاسو ته دي قدرمنو اجازت د نالم دعا ډېره کوئ